السلام علیکم ملګرو، دا واورئ دا د دارالعلوم حقانیه شیخ الحدیث دلته مدرس دی، استاد دی. دا د مفتی ندیم صاحب په باره کې څه وایي دا خامخا واورئ. نن سبا یو څه لګړ بګړ راوتي دي چې د مفتی صاحب خلاف ویډیوګانې جوړوي او هغه لګړ بګړ ویزان ته دیوبندیان هم وایي. د دیوبندیت په نامه باندې خپلې خېټې ډکوي. مفتی صاحب خو الحمدلله وینه ورکړې دیوبندیت ته. د افسوس خبره دا ده چې د هغه لګړ بګړ دومره زور پاور نشته، خو د هغوی ویډیوګانې باطل لګیا دي، دړادړې شیر کوي. د پنجپیریانو او د غیر مقلدینو سوشل میډیا که تاسو وګورئ د هغه د لګړ بګړ د ویډیوګانو نه ډکه ده. د هغه لګړ بګړ ویډیوګانې رخلې د مفتی صاحب خلاف یې دړادړ شیر کوي. نو افسوس پکار دی په دغه حلواخورو باندې. مفتی ندیم دی راغلی دی، نوجوان دی، لیکن خدای ورله حوصله ورکړې ده. دغه حوصلې په برکت د هرې فتنې الحمدلله مقابله کوي. نن الحمدلله دې نوجوان ته الله جل جلاله حوصله ورکړې ده. الله دې محفوظ او مامون وساتي او الله دې د په دې حوصلې کې سره د مرګرو د حوصلې نه خدای پاک دې پکې نور هم نکار راولي. دا تعریف مې عادت نه دی، یو د فضل الرحمن تعریف کوم او د دې دا مفتی ندیم دلته شته که نشته؟ دلته دی په خپل درسګاه کې د تعریف کوم او د په مخ کې هغه خبرې نه کوم چې کومې ما د په باره کې څه کړي دي اورېدلي دي. نو اولا درته دا وایم مرګرو چې په مفتی ستاسو استاز خدای دی که نه، او نور به مو مسوي استازان وي. په خپل استاز به اعتماد وکړي، په خپل درسګاه به اعتماد وکړي. انشاء الله العزیز اعتماد دا هغه دولت دی چې د دې اعتماد په برکت باندې به ته په هر ځای کې انشاء الله غالب به او مغلوب بنې.